دې ورځ معنوي ده مقصد هم دغه چې موږ خلک نشو طرف ته چې کوم خلک دی هغه واپس خپل زندګۍ ته راولي. منشیاتو یو داسې نالت دی بچیا چې دا په کم کور کې ولګي نو دا د کینسر نه خطرناک او دومره خطرناک دی چې د هغه ټوله قبیله او د هغې سره ټول دغه چې کوم دی خاندان چې دی په دې باندې دغه کېږي متاثره کېږي. ما په خپله د انټي نارکیټس یو ټریننګ کلی دی پای کې زمونږ یو مشر موږ ته خبره کوله ده هغه وی هیرویني چې دی هغه مړ شو. چې کله هیرویني مړ شو نو د کلي خلکو هغه راواغستو نالي کې به چېرته پروت و د دغې خلکو ځای بیا نالۍ څښا نالۍ کور ته یې راوړو نو چې کور ته کله راوړو نو هغه مور یې پسې راووته دی زه نه پېژنم مور یې پسې راووته مور وایي زه دی نه پېژنم د مور نه بله هستي نشته زما مشران ناست دي دې خبره دوی پوهېږي د مور نه بله غټه هستي نشته مور ورته وایي زه دا خپل بچی نه پېژنم وایي دا لړکوئ دا بل څوک تاسو غلط کور ته رالی د کلي خلک اخلي او هغه کس چې کوم دی هغه مخبرې ته وړي او د مخبرې چې کله وړي د کلي خلک راوځي سره له وړو چې دا موږ څه نه پېژنو دا څوک دی زمونږ طرف په دې مخبرې کې د ځای نشته نو بیا بلدیې والا بچا ته وځي کې نالې کې گزار کړی دومره دغه دی چې کور کې مور نه پېژني او د کلي خلک پې ځان ننګاره کوي موږ نه پېژنو دا ولې دا د دغې نشو د وجې نه نو خوږو ماشومانو نشه دومره خطرناک شی دی او دا نشه بیا چې کوم دی دا نشه څنګه شروع کېږي دا نسوار موږ ته ډېر معمولي خبره ښکاري زموږ دا مشران په دې خبره پوه خو دا ماشومان ته دا وایم بچړو نسوار موږ ته ډېر معمولي خبره ښکاري خو د ټولو نه حرامي شی چې دغه نسوار دی نسوار او نشې شروع کېږي اوس په تاسو چې څنګه دا نسوار چې خلک کوي نو دا دې سره دومره عادت چې دا والا بیا یې څه مزه نه ورکوي نو دې وایي یو سګرټ پکې ولګوه نو دې په سګرټو اخته شي بیا والا هغه نسوار چې دی هغه والا مزه نه څه کوي سګرټ څکي داسې وخت راشي چې دغه سګرټ پې بیا هم دغه نه کوي نو ډېر په معذرت باندې وایم په معذرت وایم خو دا حقیقت ته وایم نو دوی پکې بیا هغه توره دانه چا اچوي چرس چې ورته وایي داسې وخت را چې دغه په دم اثر نه کوي نو دی بیا دغه چرس رالی او په سکروټ ایږدي او هغه بیا دې سکل شروع شي دی هغه کې دې سټیج ته دی ورسي چې دغه سکل والا مزه نه کوي نو دا هیروین دی بیا څه کوي په اوبو کې میلاوي او دنه کیمې دغه جوړوي څه اوبو ته جوړوي او په سرنج باندې رالي ځان ته وهي داسې وخت راشي چې دغه سرنج هم کار پرېږدي نو اخرنی سټیج دی بچیا چې هغه سره دی بیا دغه هیروین رالي دغه هیروین دغه پوډر رالي او په چاړه باندې خپل ځای شلی او په دې کې داسې اچوي هله وله مزه ورکوي سکون د بیا نه نو دغه چې دی دی نه بیا څه چې کینسر جدا پر هر څه څښا شي او چې څښا شي نو روپرو دی تړپاویږي تړپاویږي آخر دی څه شي مړ شي نو خوږو ماشومانو زه په دې مزید خبرې نه کوم په دې به سچو صاحب چې دی هغه خبره کوي ځکه د هغو پیل دی په دې پسې هغوی ګرځي د غلط خلک رانیسي او بندوي یې خو ستاسو بچیا دا کار دی تاسو په خپله نه کوئ ما سره دا وعده کړو چې موږ به دا په خپله نسوار سګرټ دا نه کوو د دې آګاهي مطلب صرف په تاسو کې شعور پیدا کول دي او دا پیغام مخې ته ورکول دي چې تاسو دا پیغام نورو ته ورسوئ په کم محفلونو کې کښېنئ د نشې د لعنت متعلق تاسو هر کس پوهه کوي چې یاره دا داسې یو شی دی دا بچی تباه کوي دا ژوند تباه کوي دا د مال نه سړی خلاصېږي دا د حیا نه سړی خلاصېږي نن چې تاسو په دې کم سټیج باندې ناست یئ تاسو زمونږ د دې قوم معماران یئ د مستقبل په اهمو څوکو باندې تاسو را روان یئ تاسو ته به د دې خبرو د دې احساس په هغه سټیج کې وشي چې کله تاسو زمونږ د سټیج له راورسئ او کله تاسو خپل ماشومان وینئ چې په یو زمونږ په عامه سوسایټۍ کې چې کله خپل په کور کې یو ماشوم وشي بیا دغه ماشوم هغه توتلی انداز کې خبرې بیا د سکول ته تګ د هغې نه پس دا د پلار د مور د رور د ترور د خور د ماما د دې ټولو دا یو اسری چې دا به زمونږ د دې کډې یو نوم جوړیږي او دی به زمونږ د دې ملک او قوم نوم چوتی
دی به په انټرنیشنل دنیا کې دا قوم او دا ملک ریپرزینټ کوي او هغه په دې سټیج کې چې کله د پنځم تشي بیا شپږم تشي نهم لسم وغیره او هغه په دې سټیج کې چې زما په خپل بچی باندې خپل هلې ځلې وکړې ما د خپل بچی باندې خپل وینې توی کړې ما د خپل بچی دپاره سختې برداشت کړې ما خپل آرام او سکون د دې خپل ماشومانو دپاره ورته وغورځاو په خپله سخته برداشت کوم خو په دې ګورم چې زما دا بچي چې کوم دي دا ما ته مستقبل هغه سټیج کې ما ته ودرېږي چې په دې زم فخر وکم په دې زما قوم هم فخر وکړي په دې زما ملک هم فخر وکړي او په دې ټوله دنیا فخر وکړي او هغه ما ته په داسې یو سټیج کې حواله شي چې هغه ما ته په شکل کې د یو هیرونچي یا په یو شکل کې د یو آیسی یا په یو شکل کې ما ته د شرابي او یا د چرسی میلاو شي چې په هغه په ملک باندې بوج دی هغه په قوم باندې بوج دی هغه په کډه باندې بوج دی هغه په یار دوست باندې بوج دی نو دغه ورځ چې کوم دا ورځ دی خدای پاک هیڅ چاته ونه ښیي او کله چې موږ په خپل سوسایټي کې وګورو د دې خلکو خلاف چې کوم دی موږ په کوم سټیج باندې ایکشن اخلو قسم په خدای چې دومره مزاحمت مخې له راځي ځکه د دې خلکو داسې یو مضبوط لابینګ روان دی د دې خلکو سره د معاشري هغه منگ به دا وایو ښه او غټ غټ خلک انوال لې چې کله بلاس ورچې په تا باندې به داسې تهمتونه لګي یو سټیج ته به درته وایي چې دا رشوت خور دی بل طرف ته به درته وایي چې دی کرپشن کوي بل طرف ته به درته وایي چې دا 2 نمبر پرچې په خلکو باندې کوي یقینا په دې سټیج کې به دا ډېر لوی دا بالکل اکچوال جهاد چې دی هغه په دې سټیج کې دا دی خو دا یوازې په دغه ایکشن او په دې کار باندې نه کیږي دا په کوم صورتحال باندې کیږي چې ستاسو په شانتي ینګ جنریشن د دې ملک او قوم په خدمت کې راوځي زمونږ د دې انتظامیې سره کومک وکړي زمونږ په شا باندې ودرېږي په خپل کور کلي کې خبره وکړي په خپلو محلو کې خبره وکړي چې نشه یو لعنت دی او نشه چې په کوم کور کې وننوته قسم په ذات ته خدای چې دا کور نه د دې ټوله کډه لاړه ختمه